بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې ټول ملګرو ته السلام علیکم. څنګه تاسو ته پته ملګرو چې نن په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف خلک چې کوم دي هغه یو الګ ګروپ یو الګ پارټي چې کوم دي جوړ کړه او هغه چې کوم دی هغه کې په لیست کې چې کوم دي د ما د اسمبلی چې کوم ما پکچر یې غستري او هغه پکچر کې لګولې دي. لہذا زه د سختۍ سره چې کوم دي د تردید کوم چې ما هیڅ قسمه تعلق نشته نه هغه پروګرام ته تلیمه نه مو سشتا نه زنم عمران خان سره سبا عمران خان سره او پرنه عمران خان سره ان شاء الله خیر وم. زه تاسو ته خصوصا د تحریک انصاف ټول ورکران ته ریکوست کوم چې مهرباني دا وکړي چې داسې قسمه پوسټو چې کوم دی هغه مشیر کوي چې په کومو کې حقیقت نه ځکه چې دې کې دا په مې سخت وختي تکلیف وختي مشکلات دي په عمران خان باندې مشکلات دي مسله مشکلات ډېر زیات نو لہذا په دې مشکلاتو کې چې کوم دی کنه نو کوشش وکړي چې د فیک نیوز چې کوم ځان وساتي او په حقیقت نیوز چې کوم دی کنه هغه بهشکه شیر کوي نو ان شاء الله که خیر زننم پرنم تحریک انصاف سره نن تحریک انصاف سره او سلام تحریک انصاف سره ان شاء الله که خیر. عمران خان زنده باد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه د یو خبرې وضاحت غواړم چې نن زمونږ سابقه پارلیمنټریانز یو پریس کانفرنس کړی دی چې په هغه سلسله کې زما نوم په مختلفو ټي وي چینلز باندې او په سوشل میډیا باندې چلیږي. دا زما او زما د خاندان سیاسي ساټ ځان نقصان رسولو یو منظم سازش دی. پروپیګنډا ده. زه په دې پریس کانفرنس کې موجود نه وم او نه زما د پریس کانفرنس سره څه تعلق شته. مهرباني ستاسو. मैं वज़ीरज़ादा साबिक MPA और अक़लियती उमूर के मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला का और अभी मैं खैबर पख्तूनख्वा के अक़लियती विंग का सदर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के. आज जो सोशल मीडिया में मेरे हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि मैं PTI छोड़ चुका हूँ और परवेज़ खटक साहब के साथ उसके नए पार्टी में शामिल हुआ हूँ, मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ. ये मन गढ़क खबर है और मैं ना आज उस प्रोग्राम में था और ना किसी पार्टी को ज्वाइन किया हूँ. मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहूँगा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. आज़म खान MPA PK 13 دی لور خبرې کوم. زما خلاف په سوشل میډیا باندې دا خبره چلیږي چې د PTI پریخي ده او نور پاټو ته تللی دی. زه ان شاء الله تعالی زما د الله سره دا وعده ده چې زه د عمران خان صاحب سپای یم او ان شاء الله سپای به یم او تر